وطن کې ادارې وي نو نه به دلته د پټرول بحران و نه به دلته د اوړو بحران راغلی و نه به د چینو بحران راغلی و د چینو مسله راله د دوی چې کوم خلک پکې ملوث وو هغه انګلینډ ته لاړل د چینو مسله راله قوم ته دا خبره کوي چې موږ کمیشن جوړ کړو موږ غله خلکو ته وښویو خو چې د هغې دپاره کوم کمیشن جوړ کړو نو د 25 سینه به شروع کوي او بیا به ګورو چې کوم خلک پکې راغلل ځکه چې د دوی نه پکې اخره کې راځي نو چې دوی ته خبره ډور نه رسېږي نن پټرول ولې نشته د حکومت پالیسي دا ده چې عوامو ته کوم ریلیف ملاوېدلو شاملو نشي نن خلک وایي په 100 روپۍ لیټر دی خو چې موږ ته ملاوېږي دغسې ده که نه عام د خلکو ذهن کې دا خبره کېنوله چې دا مه وایه چې ارزانې کې ځکه چې ارزانېږي نو بیا به نه وي نو خلک وایي ګران دي وي خو چې موږ ته ملو شي د دې وجې نه دا بحران هم دوی پخپله پیدا کړی دی دوی منسټران په دې کې انوال دي دوی ټول په دې کې انوال دي او چې حکومت وی په دې وطن کې نو بیا به ولې دا بحران پیدا کېده که حکومت وی په هغې خلکو به لاس اچولو چا چې دا بحران پیدا کړی پټرول ولې نشته ټول ملک د پټرولو ډک دی هر دکان ته ورشه پټرول پکې پراته دي خو ګران میلاوېږي په بلیک میلاوېږي په هغه ریټ نه میلاوېږي چې کوم عوامو ته سهولت ورکول پکار و دې وجې نه وروڼو په حقیقت کې دا انتهایي نااهله حکومت دی دا یو داسې حکومت دی چې د دې خپلې څه پالیسۍ نشته دا یو داسې حکومت دی چې دې خپله څه سوچ نه کوي دا یو داسې حکومت دی چې سهار یوه خبره کوي او ماښام بله خبره کوي د هغې په نتیجه کې دا قوم یو لوی عذاب سره مخامخ دی یو خو د کرونا عذاب و قوم سره مخامخ دی خلک بېروزګاره شو خلک مشکلاتو سره مخامخ شو د هغې په نتیجه کې په دې وطن کې یو لوی مصیبت دی بېروزګارۍ په وجه باندې خلک ډېر زیات په باقو باندې مجبوره شو او هغه خلک چې هغه سپید پوش خلک وو خلکو ته لاس نشي نیوي هغه خلک هم ډېر زیات ذلیلو شي په دې وطن کې حکومت د سره پالیسي نشته چې دا ووایي چې یاره موږ دې قوم له څه ورکړل نن لاکډاون دی سهار له وایي لاکډاون نشته بله ورځ وایي لاکډاون دی بیا لاکډاون نشته دا ټول هغه مسلې دي چې په پالیسو کې تسلسل نشته د هغې په وجه باندې دا قوم دې ته دې مشکل حالاتو سره مخامخ دی وروڼو د دې مظاهرې اهتمام د دې دپاره شوی چې د 400 عوامو ته موږ صرف دا خبره کول غواړو که د کرونا عذاب دی پابندۍ دي مشکلات دي د هغې باوجود هم د جماعت اسلامي کارکن د جماعت اسلامي یوت د جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن په دې مقام د خلکو سره ولاړ او د خلکو مسلې حل کړي دي په کرونا کې هم د الخدمت فاونډیشن کارکنانو مسلسل دا کار وکړو او نن په کرونا کې دا ځوانان چې روتي د دې دپاره روتي دي چې د پټرول کومه مسله ده که دا مسله حل نه شوه نو بیا به انشاءالله موږ د دې وزیرانو او د دې امپیګانو د کورونو مخې ته انشاءالله احتجاج کوو ځکه چې دا ذمهدار دي دوی دې قوم سره وعدې کړې وې دوی دې قوم ته شنه باغونه ښولي وو دوی دې قوم ته دا خبره کړې وه چې یاره موږ به دلته سهولتونه ورکولي قوم ته نن د سهولت په ځای دا قوم په عذاب کې مبتلا دی تاسو پټرولو پمپ ته ورشئ او وګورئ چې خلک پکې څومره ذلیله شو چې کله اوړه به رالل او د ټرکونو پسې به خلکو منډې والې هغې کې خلک څومره ذلیله شو نن په دې وطن کې غنم ولې نشته وروڼو د هغې یوه خبره کول غواړم دې حکومت د دې موجوده حکومت چې کومه اداره ده د فوډ هغې چې کوم تخم د غنمو سخت کال ورکړی و هغه بیخي تش راغلی هغې غنم نه دي کړی یعنې حیران به پاتې چا چې خپل غنمو تخم کرلی و خپل ذاتي تخمونه ورسره و هغې غنم کړی دي خو چې کوم حکومت تخم ورکړی و هغې نه دي کړی د هغې دانې نه دي کړی تش پوچې کړي دي دې وجه نه موږ دا مطالبه کوو چې کومې ادارې دا تخمونه ورکړي او چې کوم خلک په دې کې ملوث دي او داسې تخم یې ورکړی دی چې هغې نن غله نه ده پیدا کړې د هغه خلاف دې حکومت اقدام وکړي او د نیب والا ته هم دا خبره کول غواړم چې نیب والا تاسو خو پس خلکو لاس اچوئ خو په هغې خلکو لاس ولې نه اچوئ چې کوم روزانه دې قوم سره لوبې کوي دا د اوړو دا بحران یې را پیدا کړ پنجاب نه غنم ولې بند شو چا بند کړل د چا په حکم بند شو قانوني طور باندې آئیني طور باندې دا نشي بندولی
چې د پنجاب نه به دلته غنم نه راځي او نن بیا په قومستان کې چې ما غنم آزاد کړل ما وړه آزاد کړ بند کړی دي څنګه په کوم قانون نه بند کړو او د هغې وجه دا شوه چې نن د وړو تروړه د وړو بورې چې د غنمو د سیزن کې 1200 ته ورسېده نو 3 میاشتې پس به بیا ګورې بیا په 1400 روپۍ غنم تروړه ملاویږي او دا به ځکه ملاویږي چې دا زمونږ دا ټول قوم په دې کې ملوث دی مونږ کې حس نشته مونږ کې دا بیداري نشته چې مونږ خلک وپېژنو مونږ چې څوک راته ښه ډول وغږوي هماغې خلکو زندهباد وایو هغوی پسې روان یو هماغه ډولونو والا پسې روان یو د ډولونو والا پسې چې دوی ټول عمر همدغې مشکلاتو سره مخامخ دی نن وګوره زما تاجر ذلیله شو رسوا شو کاروبار کوي انتظامیه راځي هغه بېعزته کوي دغسې چینچو والا سره چې کوم حال شروع دی دغسې زمونږ د هر یو روزګار والا ډېر مصیبت سره مخامخ دی دې وجې نورونو مونږ خو نن یو ابتدا وکړه یو د مظاهرې شروع وکړه دې قوم ته دا خبره کوله چې په دې کرونا کې به مظاهرې کوو انشاءالله دا قوم به راوباسو نن شب قدر کې مظاهره ده انشاءالله بل به تنګي په تاثیر کې مظاهرې او مونږ به مسلسل انشاءالله دا کار تر هغې پورې کوو چې دا قوم د دې عذاب نه خلاص کړي دي زه ستاسو ټولو ډېره شکریه ادا کوم